बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د الیاس سرف کمپنۍ طرفه زه محمد الیاس د یو نوې ویډیو سره د کلاود ای آر پی کوم چې موږ د سمال بزنس لپاره به یوز کوو. په هغې کې به موږ د پرچیز پیمنټ باره کې خبرې کوو، کومه کویري چې موږ په پریویس کلاس کې تیاره کړې وه او بیا مو ورنه یو سټور پروسیجر جوړ کړی. نو زه او هغه به یو پیره موږ اکزیکیوټ کړو چې موږ د یادګیري نه وشي د پریویس کلاس چې موږ په پریویس کلاس کې هغه کوم کارونه چې موږ نه نیمګړی پاتې وو یا بل کلاس ته کار ریډي کړی و. ټیک ده. نو موږ سره د ډپارټمنټ دغه شو، یو را سره 4 را سره دغه کمپنی وه او 13 را سره ډپارټمنټ و. نو دا موږ اکزیکیوټ کړو. نو سوري آی تھنک دا 3 که واټ ایور سو ته ګورو که نه. دلته زه راځم د ټیبل ته او ټیبلز کې زه بلکې د پیمنټ ټیبل ته به زه راشم، سپلار پیمنټ ډیټیل ته سلیکټ به کوم. نو دې ځای زه دا برانچ آی ډي بل خو نشته، سپلار انوایس ته به راشو دې ځای کې 4 او 13 دی که نه. نو 4 او 13 نو آی تھنک 13 او 4 دلته برانچ لومړی موږ آی تھنک برانچ نو بیا موږ سره څه دی کمپنی ده چې داسې اکزیکیوټ کوم. دلته دې موږ له پیمنټ راوړي چې کوم موږ سره ریمینینګ دی. دا څه وګورئ 1000 موږ سره په دې کې ریمینینګ دی، خو زه دا موږ ډیلیټ کوو. ښه دا ځکه ډیلیټ کوو چې د دې هغه پیمنټ لا موږ نه دی اخیستی. ټیک ده که نه. او دې کې موږ سره 0 راکړي شوي دي. صحیح ده که نه. او بلکې دې سره موږ پیمنټ په دې شوي نه دی سره. چې دا زه اوس اکزیکیوټ کوم، نو که دا زه اوس دلته اکزیکیوټ کوم که نه، لکه دا دوه موږ سره راغلي، نو که زه اوس راشم دې ځای کې هغه ته سټور پروسیجر زه اکزیکیوټ کوم، نو ګوره ما سره 6900 باقي دا ما سره دا نل راغلل. ټیک ده. نو موږ به اوس دا ډیټا اخلو او هلته بیا په دغه کې شو کوو. بس کېږي په یو لیست کې به شو کوو چې هغه لیست موږ له څه دا موږ ته بیا شو کوي چې دا تاسو سره مطلب دا کمپنی او برانچ مطلب دا تاسو سپلایر دی، دا سپلایر دی په دې ډیټ باندې تاسو پرچیز کړو، دا ری نمبر دی، دونه پیسې راتلی، دونه پکې پیډ دي، دونه پکې پاتې، دونه پکې پیډ دي، دونه پکې پاتې. صحیح ده. دا ټول ریکارډ به موږ له دا سټور پروسیجر راکوي. نو زه سټور پروسیجر په تھرو باندې موږ څه کوو ډیټا ریټریو کوو په خپل پروجیکټ کې، په خپل ډیټابیس لیر کې، چې هغې کې به موږ دې لپاره یو لیست جوړوو او په هغه لیست کې به دا شیزونه موږ دې ته پاس کوو. داسې کار وکړو چې ډیټابیس لیر ته خپل ته او ډیټابیس لیر کې به داسې کار وکړو چې پرچیز انټري ده که نه به زه ولیکم پرچیز انټري کې به یو موږ سره دی کې پرچیز پیمنټ ډاوم راځي. ښه پرچیز انټري کې موږ سره پرچیز انټري شو، نو دې کې موږ سره کنفرم پرچیز او پرچیز پیمنټ بیا له پکې ځان له جوړو. خو هغې دپاره داسې کار موږ کوو دلته کې د کوډ په ځای باندې دې کې زه یو بل دغه اخلم، دې کې فولډره هغې ته زه ورکوم سټور پروسیجر انډرسکور کوډ. صحیح ده. سټور پروسیجر انډرسکور کوډ. دې سټور پروسیجر انډرسکور کوډ به زه رایټ کلیک کوم دې ځای کې، دې کې به زه ایډ کوم دې ځای کې دې کې به زه راواخلم پرچیز SP انډرسکور پرچیز. د پرچیز چې څونه سټور پروسیجر دی موږ دلته ایډ کوو. ښه سټور پروسیجر پرچیز کې صحیح شو. په سټور پروسیجر پرچیز کې به دلته زه یو میتھډ جوړ کړم او ویله به زه ورکړم پبلیک ډیټا ټیبل او هغې نه بعد بلکې پبلیک وایډ بلکې داسې کار کوم د کنټرول وي دا کوډ به دلته پیسټ کړو. صحیح ده. او هغې نه بعد دا ډیټا سیټ دی موږ سره ډیټا سیټ نه دلته موږ راواخلو ډیټا ټیبل. دې نه خیر خپل ماډل هم جوړو، دا ډیټا ټیبل ته ضرورت شته هم نه. او دلته موږ راشو دې نه بعد یوزینګ سیسټم ډیټا او لیست نه بلکې دې کې به زه وکړم چې موږ سره څه دي پرچیز څه دي موږ سره پیمنټ ریمینینګ REAMAI ریمینینګ پیمنټ
لیست صحیح دی څونه پیسې پاتې راغې لیست او یو بس زه کوم انټیجر کمپنی آی ډي ودا شي او کوم انټیجر برانچ آی ډي ودا شي ها بعد دا موږ سره اسکیمل کمانډ او دا شان دا موږ سره ډیټابیس ایکسس لرو زه بس کوم ډیټابیس کویری ډاټ کنیکشن اوپن ډیټابیس کویری ته ولاړ شو کوډ ډیفینیشن او دې کویری باندې وسو کو دا بس سټیټیک ما کړی نو سټیټیک مې کړی صحیح نو زه پبلک کوم اور هغه نه بعد موږ راشو کنیکشن نو کنیکشن موږ سره اوپن شو رجسټر پروسیجر نامه برا واخلو نامه به دې ځن را کاپی کوم دا موږ سره نامه شو او دغه شان دې لپاره چې کوم دې ایټ د رائټ بشي موږ سره موږ سره شي برانچ آی ډي موډیفای ته ویلر شو دا هغه ته را کاپی کو یو دا برانچ آی ډي شو موږ سره انټیجر نو دا موږ سره شي برانچ آی ډي چې کمپنی آی ډي دی شو او دلته برا شو موږ دا موږ سره برانچ آی ډي شو او بل موږ سره کمپنی آی ډي شو نو دا موږ سره دی شو پیرامیټر دا غینه بعد به دا موږ سو دلته کې یو ډیټا ټیبل وته بلکې زبر کې اور ډیټا ټیبل ٹھیک ده اسیم یو ډیټا ټیبل مونږ ته راځي ٹھیک ده ډي اس په فیل کې مونږ بلکې دا به ډي ټي کوم ډي ټي وې کوم او ډي ټي وې کوم صحیح شو ها دوس دي ځکه مونږ یو بل کار کو چې مونږ ډي ټي ډیټا ټیبل مونږ نه ریټرن کوو موږ به دې کې څه کوو یو ماډل دی چې به جوړ کو دی له موږ ورکوس د کوډ کې دننه به یو بلکې دینه بهر به یو فولډر بلکې لډی دای موږ سره جوړم دی دې کې موږ تاسو کارو کو رائټ په کلیک کو دی چې او یو ماډل به جوړ کو موږ سره دا موږ سره د پیمنٹ ماډل صحیح ده مطلب پرچیز پیمنٹ ماډل به ورکوم پرچیز پیمنٹ ماډل نه دا به ډیر زینو کې یوز کوم نو پرچیز پیمنٹ ماډل دلته ماډل لیکما په کم زمونږ دی دغه والا لیر دی یو آی والا لیر دی کې به ام وی لیکم ماډل سره او ټیبل سره به ماډل او ام وی نه وي دا دی ډیفرنسییشن شو صحیح شو نو دا به څه کوم دی به اډ کوم دی کې او په دې کې بس پراپرټیز دی کې اوس اډ کوم دی له بزور کوم دی پبلک او دې ټیبل ته به دې کې زرا شم چې هغه کوم مو سره شي سپلایر پیمنٹ ها سپلایر پیمنٹ نو دا زرا کاپی کوم ټوټل دا شیزونه موږ سره ټول راشي دینه بعد دلته به سپلایر آی ډي موږ سره رااله دا شان سپلایر انوایس ته موږ سره کم نه ډیر راغی ریمینینګ بیلانس موږ سره راغی پیمنٹ څومره شوی دی سونه ټوټل پیمنٹ دی انوایس نمبر سره ټیک ده سپلایر آی ډي شو دې کې باسي کارو کو دی سپلایر آی ډي کې چې کې بزرا والم سپلایر نیم هغه به موږ سره کم نه ډی او برانچ آی ډي دام پکې سي دي او پیمنٹ اماونت شو ریمینینګ بیلانس صحیح ها اوس دا سې کار منګه کو چې سپلایر منګه سره راغی او ریمینینګ بیلانس ها سپلایر کانټیکټ نمبر به زه دلته کې راواخلم صحیح شو سپلایر کانټیکټ نمبر هم شو دا به څه وکړل ها د اغینا بعد به سې کار کو دا به ختم کو او د پرچیز ته برا شو دلته وزرا واخلم زه لیست د څه شي دا پرچیز پیمنٹ ماډل او دی باندې دلته براشم دا به زه دې ځای کې یوز کوم صحیح شو کله چې دا مونږ سره راغی دلته به زه اور list is equal to یا payment list is equal to new او دلته به زه list راواخلم او کې به دا کوم ځای سره او بیا پیمنٹ لیست دی مونږ سره
کله موږ سره ډي ټي راشي موږ به څه کوو کې یو فار لوپ ولګو دې ځای کې یا فار ایچ پې ولګو او فار ایچ کې به ورکو دا ډي ټي صحیح ده او دې ځای کې موږ ورکو وار پیمنټ از equal to او د پیمنټ دپاره به څه وکړو مونږه پرچیز پیمنټ ماډل دا یو ماډل به ځان ته جوړ کړو او په دې کې به اوس داسې کار مونږ کوو دې ماډل کې کې ټي ډاټا روز ته به راشو صحیح ده او د هغې نه بعد دې دي مونږ سره نو دې څه وایي چې مونږ go to view ته ولاړ شو کلاس دی مونږ سره اچھا نیو صحیح شو کنه او د هغې نه بعد به دې مونږ ویلیو پاس کوو نو په آیټم خو مونږ سره دلته به زه راولم هرو د رو کې بیا مونږ سره په دې کې مختلف پوزیشنز باندې مختلف ډیټا را روانه لکه زه به داسې کار دې ځای کې وکړم چې په دې کې به داسې کار اوس وکړم چې ما سره فار ایگزامپل په 1 پوزیشن باندې یو شیز دی نو په سیکنډ را سره بل شیز دی دغه شان دې طریقې زه به ایگزیکیوټ کوم ګوره په 1 پوزیشن ما سره سپلایر انوایس دی په دویم برانچ دی بیا کم نیډي دی انوایس ډیټ دی موږ سره شان سپلایر ایډي دی انوایس نمبر دا ټول دغه شان په دې پوزیشن صحیح ده لکه اوس ګوره دې کې موږ سره 1855 نو دې کې موږ سره څونه پیسې ورکړي شوي دي 1855 روپۍ دې کې ورکړي شوي نو ریمینینګ بیلنس پکې څونه دی 7000 نو ورګه داسې دلته برانچ پانچ آی ډي مو پاس کړو آی تھنک بیا نه راځي دا خو ریمینینګ بیلنس څنګه دلته راولاړو Somehow payment mode has a payment is not totally moved by specific is period payment صحیح د خیر دې سره وګور دا اسانه ده ٹھیک ده نوینې هغه نه رالي دلته صحیح نو دلته ګوره موږ سره سپلایر انوایس دی برانچ آی ډي ده نو راځو سپلایر انوایس پر راولو برانچ آی ډي دا ټول چیزونه باندې نه راولو ها نو دا کوډ موږ سره دی نو سپلایر انوایس آی ډي نه ده دا به زه راواخلم اول ته کې به یې زه سپلایر انوایس آی ډي ته اډ کوم is equal to او رو به کومه زه نو دا به زه سپلایر انوایس آی ډي دلته راولم ټیک ده او سپلایر آی ډي موږ سره څه دی انټیجر دی بالکل دا به زه انټیجر ته واړم او دې کې الریډي ویلیو شته نو ډاټ ټو سټرینګ وکړو بلکې داسې کار کوو دې سره چې دا موږ وکړو convert dot to int32 dot to string dot to string ته هم ضرورت نه convert dot to string وکړو دننه
نیکه ډیټا روکم بیا به صحیح کې صحیح ده. د هغې نه بعد به دې نه زه کاپي راواخلم دلته به زه راشم ټول سپیس سره برانچ آی ډي از ایکول ټو دا شو موږ سره بیا برانچ آی ډي بیا کمپنی آی ډي شو از ایکول ټو دا بیا موږ سره انوایس نمبر شو از ایکول ټو دا پیمنٹ اماؤنٹ از ایکول ټو remaining balance is equal to supplier contact number also double में ओके जा हाँ और supplier ID is equal to supplier name supplier payment ID total amount और user ID बल्कि user ID सर वो यो बिल चीज़ हम लेके ऐड को user name सलाम इसमें 10 मिनट हाँ دا موږ سره سپلایر انوایس آی ډي شو د دې نه بعد به موږ راشو برانچ آی ډي ته به راشو برانچ آی ډي به ایډ کړو دغه شانتې وه کمپنی آی ډي راواخلو دې نه بعد به انوایس نمبر شي بلکې انوایس ډیټ په انوایس ډیټ ته ولګو ویر از انوایس ډیټ ډیټ کوم ځای دی اچھا داسې کار کوو د پرچیز ماډل ته به لاړ شو go to definition د ډیټ نشته صحیح دی انوایس ډیټ کوم شي موږ سره نو دوی سره سره راشي دلته به راسره انوایس ډیټ هم راشي ٹھیک ده خلاص د بازی او انټر دې ځای کوو نو بس کوم انوایس نمبر وای او هغه نه بعد د مونږ راشو دی خو سپلایر آی ډي ته د وزایټ کوم سپلایر آی ډي ای سپلایر آی ډي مونږ راشي انوایس نمبر ورا واخلم دیر دا بدل د سیستم ګوره دا اوس مونږ سره کنورټ د 2032 دی کنه نو کنورټ دا ټو ډیټ ټایم دی دا انوایس نمبر مونږ سره د ګوره دی کې مونږ سره دا په سټرینګ کې دی او دې کې را سره دا ټو بس دا کړه ته ختم کیږي بس already دا ټو سټرینګ کې دی ٹھیک ده بیا پیمنٹ اماؤنٹ دی نو انوایس نمبر پورې شو بیا ټوټل اماؤنٹ پر واخلو نو ټوټل اماؤنٹ مو سره دې څه کې دا به ټوټل اماؤنٹ راوړي دا کنورټ ډاټ ټو بلکې دا به زه په ان ډاټ باندې راکما دا مو سره سره ټوټل اماؤنٹ دا په ډبل کې نو ډبل ډاټ پارس کوم دا صحیح ده بیا پکې یو پسې ټوټل اماؤنٹ نه بیا دې مو پسې پیمنٹ نو پیمنٹ موږ سره کوم ځای دی دا دی دا به پیمنٹ او دا به سوکو ډبل ډاټ پارس ها دغه شان بیا پیمنٹ نه بعد دی ریمیننګ بیلنس دې کې موږ له سپیس نه دی پکار مودیفائی به کو سپیس به ختم کو پھر به ایگزیکیوټ ها دې هغه ته برا شو دا به تر کاپی کو ریمیننګ بیلنس مو سره دا شو او ډبل ډاټ پار شو
بیا پکې موږ سره سپلایر کانټیکټ نمبر. اوس په موږ دلته کې سپلایر راخلو، نو سپلایر به موږ دې ځای کې څنګه راخلو چې دلته به زه راواخلم دا پرچیز کویري ته به راشو او پکې به دا ډي بي راواخلو دې ځای نه. او ډي بي په دې ځای کې موږ کو پیسټ او دې ډي بي په ترو باندې به دې ځای کې سپلایر راخلم او supplier is equal to db dot dbl supplier dot find کوم سره سره paro dot supplier id باندې دا به زه راواخلم دې ځای کې integer supplier id is equal to دا سره شو. ټیک ده. اوس supplier id بدل دی انټر سپلایر چې کوم سپلایر موږ سره راشي نو د هغه ډیټیل به اوس موږ دلته انټر کوو. سپلایر نو ډاټ سپلایر آی ډي صحیح شو. کنټرول کې کنټرول صحیح شو. او د هغې نه بعد موږ سره کانټیکټ نمبر دی دلته به راشو موږ سپلایر کانټیکټ نمبر موږ سره انټیجر نه به سټرنګ ته واړو. دا هم سټرنګ شو موږ سره او دا هم سټرنګ شو. سپلایر نیم دی نو دا بر سپلایر ډاټ نیم سره راوالو. دا موږ سره دلته راشي. واقعي په دې کې موږ سره څه دی یو کار کوو دې کې به زه را ایډ کوم یو بل شي زم سپلایر ایډرس مطلب دونه پیسې دي خو بیا د ایډرس کم ځای دی. ټیک ده. نو سپلایر ایډرس هم شو موږ سره صحیح شو. supplier dot address صحیح شو. supplier payment id supplier payment id ډیر زیاته ضروری ده هغه مونږ نه راغشته بلکې supplier payment id زین ضرورت هم نشته. ٹھیک ده کنه. غي supplier payment id باندې موږ څه کوو پیمنټ خو موږ ډیلیټ کوو نه کنه یو پیر چې منټری لګورای کېس ټینټری بیا لګو او البته سپلایر پیمنټ نه بس سپلایر دغه موږ سره ټیک دی البته دا پیمنټ آی ډی زموږ بیا پکار ده خو دلته نه دا بل ځای کې پکار ده نو دا موږ سره نه لم راتلی شي نو دې کې به داسې کار زه وکړم چې فار ایگزامپل سپلایر پیمنټ آی ډی موږ ریټریو کړی ده نو دا موږ راشو دلته سپلایر پیمنټ موږ پیسټ او بیا به ایگزیکیوټ کوو اچھا دا پرې دی سپلایر پیمنټ آی ډی ټیک ته د ضرورت نشته نه ضرورت یې شته نه پرېږدئ ښه دلته به موږ راشو دا دې زینګې ضرورت نشته په کار هم راځي نه نو څه ته ضرورت دی بس بیا به وروسته په انټرډي فریم ورک راولي ضرورت نشي ښه دا موږ سره ډبل په فارس په دلته موږ دا راشو اوس په یوزر هم دلته زه راخلم نو را به شي دې ځای ته user id is equal to
دغه او فار ایگزامپل 0 شو او دا به زه پیسټ کوم او ډي بي ډاټا ټي بي ال یوزر او یوزر آی ډي شو او دا به زه کوم یوزر او یوزر آی ډي به کوم ځای نه راځي موږ سره دی ځای زه راشم دې ته به څه راولي کې به اخره کې وي یوزر آی ډي یو کار کوو دلته زه په یوزر آی ډي باندې څه کوم ختم پیمنټ هسټري کې به یوزر آی ډي راوالو کنه دلته څه ضرورت دی بس ٹھیک ده ضرورت نشته دلته دیم ښه نام ته ختم کو بیا دونه ریکارډ مو سره کافي دی امراج ته کومه کمپنی انوایس ډیټ کوم د کوم سپلایر راغی نیم څه د کوم ځای دی ټیک ته سونه پیسې دي سونه درکړي سونه ورکړي سونه پسې پاتې ټیک ده باندې حساب برابر دی صحیح شو خدا بو سری ریټرن کوي دي چې کوم شي سره ابدا یم سره پیمنٹ لیست په دې ریټرن ٹھیک ده دا برای شو موږ ریټرن کیږي به تاسو سره remaining payment list خره کې برای شو دي چې ښکتا او را بشو remaining payment list ډاټ اډ وکومږه او دلته برای شو سره پیمنٹ and that's it صحیح شو ها او دا براوالي remaining payment list پر ریټرن کولو دا موږ له اوس دا راکوي چې تاسو سونه څه پاتې دي مطلب څومره مطلب پیسې تاسو پسې پاتې نو هر یو کس قرضه موږ دغه چې د کس د پسې دونه پاتې د پسې دونه پاتې د پدې انوایس کې د پسې دونه پاتې په دې انوایس کې د پسې دونه پاتې دا یعنی مختلف دا سره صحیح شو دا پرچیز ماډل یو شو دی او اوس کټ کو دی ځکه مو او دا اس پی پرچیز دلته برای شو موږ دی پرچیز دغه ته انټری دا ٹھیک ده او دا سټر پروسیجر موږ لسه کې دا موږ لیست ریټرن کوي دا خو انټری لګی دی به ځان تر اړه چن دی عمر غونډ کو او دی به هم دلته هی را کولیپس کو او د هغې نه بعد به بلکې راځو دې ځای ته او داسې کار کوو چې د ریمینینګ بیلنس دپاره پرچیز دې ځای کې ما کوم ځای کړی دی دا دی پرچیز کارت که نه اوس دې کې پرچیز پیمنټ یو بل کنټرولر به جوړ کړو پرچیز پیمنټ صحیح شو ایډ به کوو موږ دلته کې را به شو پرچیز پیمنټ ماډل به راواخلو ٹھیک ده دې ماډل لیست به راوالو ٹھیک ده همدا موږ سره صحیح دی نه 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 داسې نه دا ماډل کلاس پرې دی ساده امټي کنټرولر ایډ کوو ښه پرچیز پیمنٹ په ټول حساب دلته دا پرچیز کارت دی کنه پرچیز کارت کې کې بلیټر هم دی کې هر څه دي او دا زموږ سره پرچیز پیمنٹ شو نو که پرچیز کارت باندې کې شیزونه نه پرچیز کارت کې کو پرچیز ریټرن کې څه کارونه پرچیز ریټرن کې کو او کو پرچیز پیمنٹ کې څه کارونه نه پرچیز پیمنٹ کې کو نو دې سره موږ سره سافټویر سوي کوډ به الیکشن ته ریکګنایز وي ها دلته اوس اکشن ریزلټ راشي دی کې اوسو کو پرچیز پیمنٹ یا ریمینینګ پیمنٹ بوته کو already purchase payment صحیح نه نو پرچیز پیمنٹ ته به کوم ریمینینګ ریمینینګ څه نه ریمینینګ پیمنٹ بوته جوړه لیست کنه او دلته بزو داسې کار وکړم چې دا یو بز داسې کار وکړم چې دا دغه نه دا डी बी या क्लाउड هغه والے انټیټي والے دا به دا راواخلم دلته به پیسټ هم پکارېږي که نه او بل به زه دا داسې کار وکړم چې دا کوم موږ سره پرچیز اس پی لیست دی نو دې به ځان سره کاپي کوم دې ځای نه او دلته به زه کوم یوزینګ دا به پیسټ کوم د هغې نه بعد به هم زه دلته کې ابجیکټ جوړ کوم دې ځای کې او څه به وکړم دلته اس پی پرچیز او زموږ اس پی پرچیز
زه پرچیز به ولیکم پرچیز از ایکول ټو نیو او د یو آبجیکټ به جوړ کړم صحیح شو باندې بعد زه پرچیز وار list is list is equal to purchase او ډاټ remaining list دې کې به اوس یو زه کمپنی آی ډي پاس کوم یو به کې برانچ آی ډي پاس کوم داسې کار به وکړم چې الریډي ما به یې نورو کنټرولرو کې دا شیزونه کړي دي نو زه به دې ته لاړ شم دې ځای نه به یې راواخلم چېرته کې به دلته ما کړي که نه بلکې زه د یوزر سره به یې راوالم که نه مخکې باسي زموږ دا بیا یوز کېږي او دلته کې به یې زه پیسټ کړم نو یو به ورته کمپنی آی ډي پاس کړم یو به ورته company ID पास کړه او دا به ته برانچ آی ډي پاس کړم and that's it صحیح شو او دا به زه ختم کوم او دا لیست چې کوم دی دا به زه راواخلم او دا دلته پیسټ کړم او دا ټو لیست ته به یې واړم که بیا هم نه کنورټ شوی دلته یې کنورټ کړئ مطلب څه مسله پکې پاتې نه شي صحیح ده او دلته به زه رایټ کلیک کوم اډ به کوم یو ویو ټیک ده او د څه په ماډل به ټمپلیټ به سره راواخلم لیست به راواخلم او ماډل به راواخلم پرچیس پیمنٹ ماډل صحیح ده او د هغې نه بعد یوز ا لیاوټ پیج اینډ دین بس دغه شیزونه ټیک ته دې کې به اوس ما دې راکوي دا سره پرایمري کې نشته دی صحیح ده ویني دلته ما اوس دې راکوي دا سره نو زه به داسې کار وکړم چې پرایمري کې ته زموږ ضرورت نه زه به کار وکړم اډ وکړم یو ویو صرف په دې نامه باندې وداوټ هر یو شیز بس زه به په خپل هلته لیست جوړ کړم چې ته ما را کاپي کړم دې ته به اډ کړم د دنیا ځای نه دی صحیح ده که نه زه به داسې کار وکړم چې دلته به راشم دې کې به زه راځم دلته مونږ راځو دې ځای نه د فاینانشل ایئر یا وټ ایور کوم ځای ته هم چې ځې ټیک ده هلته کې لاړ شي صحیح ده او دې او سوري پروجیکټ مې کټ کړو او سیو دی ویژوال سټوډیو بل سیوینګ کوي ماشاءالله تاسو دې پروجیکټ د لیکچرو کې ډاټا هم دونه زر زر تېرېږي دونه پکې کار نه شي څومره لیکچر ټایم دونه تیزۍ سره تلي ښه داسې کار کوو یو لیست چېرته راولئ چې د هر ځای نه رالئ ټیک ده زه راځم زه د فاینانشل ایئر نه رالم ټیک ده دې ځای نه که تاسو به دې ځای نه راولئ ټیک ده او دې دا کوډ نه دی دا څومره چې دې خوا ګورئ یو سکرپټ ولګوئ سکرپټ دلته به پاتې ښه که پاتې وي لګوئ او که وینو پرېږدئ او را به شو دې ځای ته دې نه به یو کاپي اوورال دې کوډ نه به کاپي راواخلئ ښه صحیح شو چې کاپي ته راواخلئ دې نه به کنټرول سی سره به راواخلئ او دلته کې به کنټرول ای او کنټرول وي به ټیک ده بس نور به لا څه نه کوئ راځو دې ځای ته د ډیټابیس اکسس دی ډاټ او ماډلز ته به راشو دې خوا کې او ډاټ دا پرچیز ماډل او آی نمبربل مطلب لیست دلته موږ راخلو ټیک ده او دې له به زه نامه څه ورکوم پرچیز پیمنټ پینډینګ صحیح ده مطلب پرچیز از پیمنٹ پینډینګ مطلب د پرچیز او پیمنٹ پینډینګ دی د کاما آی اس دا مطلب د کاما اس چې مطلب اونرشپ د لمر ورکړي دی پرچیز چې څومره دي د هر یو پیمنٹ پینډینګ دی اسونه چې لاندې ښکاري د دې دوه جملې دا مقصد شو خا ذکر کاما آی زینو کې خلک لګي او بل او په انګلیش کې مې ګوردا یو شی ټولو خو زده کړې نور انګلیش نه راځي ها دلته مونږ راشو پروګرامینګ کې بار بار یوز کوو په دغه وجه کنه دینه ماډل دی موږ سره ښه اوس په یو پیره داسې کار وکړي چې ګوره دلته کې اوس زه دا فاینانشل ایئر ران کوم دا ډاټا کوم نو ما سره ګوره د فاینانشل ایئر را روان دي نو دلته به ګوره ښه طریقه دا ده چې دا تاسو څه وکړئ دلته را کلوز کړئ صحیح ده یو پیره ریبلډ کړئ څنګه به کارونه ګرانوي نه اسانوي وخه چې یو پیره ریبلډ شي که نه د لازمه آی تھنک په خیال بس شو ښه رایټ کلیک کې ګو ټو ویو ته لاړ شئ ګوره دې ځای کې دې باندې زه کلیک کوم چې موډل ته راشم ډاټا شو که نه اوس راغی دی ډاټ سره به زه راشم ویني نو برانچ آی ډي مې راله کمپني زمونږ نه برانچ آی ډي پکار ده نه کمپني آی ډي پکار ده
ټیک ده. ځکه دا موږ بس یو سلیکټډ برانچ له جوړو چې ستا دې دې کسانو ته په تا دې دې کسانو پیسې بندي. ټیک ده. چې کله بیا کمپني ګوري چې زما په کوم برانچ کې د یو سپلایر څونه څونه پیسې بندي دی به کمپنۍ له جوړو نه بیا حساب دی. ټیک ده. لکه اوس فار ایگزامپل یو مین کمپنۍ زما هیډ افیس دی خو زما برانچونه هم دي. برانچونه کې یو برانچ ته چې هغې کې پیسې پینډینګ دي په سپلایر، نو یو فار ایگزامپل زه کمپنۍ والا یم چې یاره زه د دې برانچ ته پیسې پیډ کوم خو په خپل بیهاف یې پیډ کوم، نو زه به خپل هسټرۍ کې به هغه پیسې به زه ورکړم. ورځې لکه نارمل تاسو وګورئ که نه چې کله هم یو بزنس یو هغه برانچ سټارټ کوي نو یو برانچ هله سټارټ کېږي چې یو کمپنۍ یې سپورټ کړي که نه، هیډ افیس یې سپورټ کړي که نه، پوینټ رسي که نه زما. نو که فار ایگزامپل هیډ افیس ورته وایي چې ته د دې سپلایر پیسې به موږ ورکوو نو دی یې نه پیډ کوي، بس سامان به واخلي او هیډ افیس پرې شو پیسې ورکول پرې تاسو خیال یې د داسې سیناریوز ته به یې ګوره او به کوم امپلیمنټ کوو. ښه نو دلته خو فی الحال ماته نه د برانچ ضرورت شته نه د کمپنۍ ضرورت شته. ٹھیک ده. موږ ته څه شي ضرورت دی دې ځای کې دلته کې موږ سره د انوایس ډیټ او انوایس نمبر او د دې شیزونو ضرورت دی. صحیح شو. ها بدې کې موږ صرف یو شیز اخلو سپلایر انوایس آی ډي چې دې اگینست موږ ته پیسې جمع کوو بس. ٹھیک ده کنه موږ به صرف دا شی دلته پکاري. نو دې وځه داسې کار وکړم دې ځای کې چې دې ځای کې مال اوس څه پکاري دلته به زه راواخلم سپلایر نامه. ٹھیک ده. دویم به زه راواخلم دلته زه سپلایر د کانټیکټ نمبر، راغې نه بعد به زه ایډرس راوالم، دلته به زه انوایس نمبر راوالم بلکې ایډرس په ښکته راوالم دا به انوایس نمبر کوم زه. ٹھیک ده. دا ما سره د انوایس ډیټ شي دلته موږ سره د ټوټل اماونټ شي ورکړی یې پکې څونه دي هلته به راشو پیمنټ تاسو څومره کړی دی هغه به راشي یا پکې فار ایگزامپل پیډ څومره دي. صحیح شو. او د هغې نه بعد څه دي بیلنس تاسو څومره دی یا ریمیننګ بیلنس REMAINING ریمیننګ بیلنس څومره. ٹھیک ده. دا شیزونه به ټول شو کېږي سپلایر څو دی کانټیکټ نمبر انوایس نمبر ډیټ او دا ښه د دې په پاسه به زه داسې کار وکړم که نه دلته چې زه به د دې وکړم سټایل او دې کې به زه ولیکم ډسپلی نه. صحیح شو. او دې کې به زه ولیکم انوایس سپلایر انوایس آی ډي. ٹھیک ده. ښه او دې ځای نه به یو کاپي راواخلم دلته راوړم ډاټا edit for صحیح ده او ډاټا سپلایر انوایس آی ډي او دې له هم ډسپلی پارنن کوم راځو چې دا موږ د څه لپاره په دا ډسکس کوو. ٹھیک ده. دا وځه په چیک باکس اخلم. ٹھیک ده کنه. صحیح ده. یا که په چیک باکس یې نام خلم نو زه یم چې بس بیا وړو دې ته ضرورت نشته په بله طریقه به وکړو. ٹھیک ده. ختم. دا لرکې دا نوې کنسپټ به بیا بل ځای یوز کړو. صحیح ده. اوس ټایم ضایع کوي. ها دلته موږ سره څه راغی ډاټا سپلایر به راشي دې سپلایر نیم ورپسې سو یا موږ سره د کانټیکټ نمبر. صحیح شو. بیا ورپسې سو موږ سره انوایس نمبر بیا بسې سو ټوټل اماونټ انوایس ډیټ انوایس ډیټ نه بیا موږ سره سو ټوټل اماونټ نه بعد موږ سره پیمنټ اماونټ څونه ورکړی دی هلته موږ سره دي کې ریمیننګ بیلنس څونه پاتې دی او دلته کې یو بل ټي راواچو دې ځای کې به څه وکړو موږ سره ایکشن لینک سبمټ کې موږ سره مطلب پیمنټ ورکړي که نه یا نیو پیمنټ په دلته زه ولیکم
یا داسې یو پیډ بټن لیکم چې پیډ کوي. صحیح ده، پیډ کوم سره اماونټ صحیح شو کنه. صحیح دی، هم خو نه درځي. ښه لیول سب پیډ اماونټ به ورته ولیکو. صحیح ده، او کاما روټیډ ویلیو کې به یې څه ولیکم نیو او آی ډي از equal to item dot supplier invoice id او comma new at class is equal to the btn dash success یا primary. او دا شان دې سره یو بل بټن والو چې موږ ته د انوایس ډیټیل ښیي چې د کې څونه پیسې په څنګه حساب ورکړي شي. ټیک ده، نه ته به زه راشم دا به زه پیډ هیسټري به زه وګورم. ټیک ده، او هغې لوځو د پیډ هیسټري به دې زه ورکړم او دغه شانتي ته هم انوایس آی ډي پاس کیږي، سپلایر انوایس آی ډي، او دلته به زه ورکړم انفو. صحیح شه، ګور دا شان یو دوه بټنې به نور هم لګو. صحیح ده، او هغې له فی الحال راځو موږ دلته به څه ولیکو مثلا کلاس is equal to btn dash group. صحیح شو، او یو پکې بل هم د ټرانزیکشن هیستوري به هم ګورو چې ټرانزیکشن یې څنګه لګېدلي. خو زه خیر له بیا راځو. صحیح ده، ټرانزیکشنز به هم راواخلو. دا به زه څه وکړم دلته په ټرانزیکشن موږ څنګه راویلو زه ګورو بیا چې څه کېږي. ښه دلته هم په دې هم لینک لګوو. ښه که نه، ځکه چې په دې زه کلیک کوم پر انوایس نمبر چې ما تر هغه اګینسټ هغه ډبل انټري ریکارډ هم ښیي چې دا دونه ریکارډ د دې ډبل انټري د دې انټري مطابق شوی دی. ټیک ده، ځکه چې هر یو شیز به زه انالایز کوم که نه، داسې خو نه چې بس ما چې جوړ کړه او قصه ختمه. سبا مالې څوک راشي دا پیسې تا مالې څنګه راکړي نو زه به ورته وایم که دغه شان مې درکړي دي. صحیح ده، نو دا موږ سره څه شو، دا موږ سره دا موږ پیمنټ شو. نو راځو چې دا پیمنټ هغه چې کوم دی دا موږ دلته کې پرچیز پیمنټ یو هغه به جوړ کړو او ایکشنز یو ایکشن لینک به هلته جوړ کړو، هلته به یې کېدو لیاوټ کې. نو لیاوټ ته به زه راشم، ویر از شیر لیاوټ. ها نو دلته کې اوس پرچیز کوم ځای کې دی؟ ماشاءالله دا خو کافي کوډ شوی دی. نیو پرچیز دا دی که نه، دا به زه د نیو پرچیز لاندې کېدم. ښه که نه، یو موږ پرچیز هیسټري هم راخلو. ښه، او دا به داسې کار وکړو دلته به راشي موږ سره څه مطلب ټایټل کمپنی پرچیز پیمنٹ. ٹھیک ده، یا پینډینګ پیمنٹ ورته ولیکم. صرف پینډینګ پیمنٹ دی که نه، پینډینګ یا سیم بس پرچیز کیږي. ښه نوینې پرچیز پکې نو دې کې دا بس پینډینګ پیمنٹ شو. ښه دې کې به دا زه ولیکم دا کنټرولر نامه به راواخلم، دا به زموږ کنټرولر نامه شي. د کنټرولر نه به بیا به دا راواخلم، دا به دلته سیټ کړم. صحیح شو، دې نه بعد بیا رن کوم. دا لږ لوډ ده که نه، دا تیم ده دی لږ یو پېره لوډ شي بیا لوډ نه وي خو فرست ټایم کوي. خیر دا چیز دی. ښه پیمنټ پینډینګ ته به راشو، پینډینګ پیمنټ ته هغې کې خو ته موږ له سم را نه کړل کارو شي یو یې موږ له ریټریف کړی و که نه. نه نو ما خو دغه لګولی دی که نه، دې خوا ته راشه که نه ګوره
نه ته ګوره دی یو ځل د ریټریوینګ وکړي که نه موږ سره دا ته وګوره دا پکار چې دا ته ریټریو کړی موږ دلته راکړ خو څه خیر ګورو چې ولې رانغلو دلته راځو که نه دلته به خیر اوس پته ولګي دلته به اوس پته ولګي دې ډي ټي ته به زه راشم دلته د سر ریکارډ د روانه وشو چې ته څه راغللو وایي دلته ما برانچ غلط پاس کړی که نه یو کمپنی آی ډي پکار دی یو برانچ آی ډي پکار دی صحیح شو دلته یو بریکر پوینټ ولګوو چې کومه کوډ دلته راورسي که نه نو سټاپ به شي دې ځای کې ډي ټي والو دربه که نه ځینې ډیټا پکې دا به ختم کړو دا به رن کړو چې رن یې وکړو موږ نو موږ سره څه وایي دی The input string was not any correct format row dot the ورګه دا یو ځان لکه چې پته ولګي چې په کوم لاین کې ایشو ده input string was not in a correct format اچھا دا مسله خود ده څنګه نه ټو string یو شی ده داسې کار کوو چې یو پیره د ایگزیکیوټ کوو دا دی موږ سره دلته په دې سایډ لګو او دا په دې سایډ راواخلو ټیک ده او سپلایر انوایس په سیم پوزیشن دی په 0 باندې ټیک ده هغې نه باندې برانچ موږ سره په 2 باندې دی په 1 باندې سوري 1 شو موږ سره په کم نه ایډي په 2 ده سره په 3rd پوزیشن باندې انوایس نمبر 4th نمبر شو پیمنٹ بلکې انوایس نمبر په څه دی په 5th باندې دی انوایس نمبر په 4 دی 0 1 2 3 4 5 باندې انوایس نمبر شو سپلایر آی ډي په سیم شو ګوره 0 1 2 3 4 باندې انوایس 5 باندې دا شو په 4 باندې انوایس دا شو سپلایر آی ډي شو په 6 باندې ټوټل اماونت په 7 باندې پیمنټ شو ته ویل کې ایشو موږ سره دا و چې دا نن راتله ښه دا نن راتلل ایشو موږ سره دا و دا نه دی دا 8 نمبر شو کنه ایشو اکچولی دا و دې ځای کې چې دې ځای کې به داسې کار وکړو چې دې ځای کې به څه کوې بیا فار ایگزامپل دا موږ سره نل راغی نو 0 موږ راوکړه که نه نو کوېسچن مارک فار ایگزامپل دا موږ سره ناٹ ایکول ټو نل و که نه
هغې نه بعد دا واخله دا دې کنورټ کړي یعنې ادروایز ورته 0 پاس کړي. که دا فار ایگزامپل ناٹ ایکول ټو نل شو کوېسچن مارک یې ورته څه وکړم دا پاس کړي اټه او 0 زه راوالم دلته کې به یې پیسټ کړم. ښه هغې نه بعد به یې رن کوو. دې لرې کول ته ضرورت نو ښه موږ چې دا دونه هر څه لرې کړل هېڅ ضرورت ورته نه و خو بس خیر په دې طریقه باندې هم کېږي ښه دواړو طریقو باندې کېږي یا د کالم نیم یا انډیکس نمبر ښه کالم انډیکس نمبر انډیکس نمبر کې دا پته نه دا کم کالم خو نیم کې پته لګي دا کم کالم دی دا لږ بیټر ریډیبل هیز کمپیر ټو انډیکسینګ نمبر چې تاسو ورکوئ. خیال دی کسی نوٹ سوئی دیجیے input string was not in the correct format. دا هم تینا به ختم کو دا به تینا هم ختم کو دا پیمنٹ پس راوالم بس داسې د ټولو سره په یو ځای ولو کنټرول وي او ډاټ سره به ورته دا دا ورڅه خبره نشته او د کامې پسې باندې سیمی کولن کوم ون بای ون به اوس وګورو چې موږ سره به دی کې ایشو کوم ځای ده ښه کوم ځای کې دی و چې input string was not in a correct format. purchase payment pending payment ترالو آیټم ورې ده موږ سره په 0 باندې نه وي او په دې دوه باندې څه نشته که نه راځو بخلا دې راولي دلته به راشو دلته به راشو I think دلته نه دلته هم ایشو نشته دلته هم نشته ښه دلته ایشو ده ښه وختي هم دلته و اوس هم دلته کې نه او دې ځای کې دې ایشو دلته به داسې کار موږ وکړو نه خیر دې ساسې کار اوس موږ وکړو که نه چې ډبل او موږ سره څه دی پیمنټ amount is equal to 0 وکړو دا او دا شان ته موږ ډبل remaining balance is equal to 0 or double is equal to total amount is equal to 0. ها پیمنٹ سره بوز داسې کار مونږ وکړو چې دې کې مونږه دا به راواخلو دې ځای نه کنټرول ایکس به یې کړو د پیمنٹ سره به زه پیمنٹ والا یوز کړم او دا به څه وکړم زه ټرای پارس کړم او ټرای پارس کې به زه او کاما اوټ سره به دې زه پیمنٹ راواخلم د هغې نه بعد مو سره
8 باندې 8 نمبر باندې به پیمنټ نه دی پیمنټ دراوال نه بعد موږ سره ریمینینګ بیلانس دی دا به زرا کټ کوم आउट पे कोम کوم ځای کې ریمینینګ بیلانس دی دې لوم زه انټر ورکوم او دا شان ټوټل اماونټ هم زرا واخلم خیر احتیاط ضروری دی ډبل څه په لګي راشي اس په نه سیستم سره ریټریو کوي ٹھیک ده دی وجه ټول کار په صحیح طریقې سره کوي چې یو ځای ته ورودر کو نورم سیټ کړي سیستم څه په لګي سیټ څه درکړي جوړ خو مونږ کو کوډینګ مونږ کو او بیا هم لکه احتیاط ضروری دی ټوټل اماونټ دا شو ټوټل اماونټ دلته څه دا مونږ کټ کوران دی کو لاګین بشو صحیح شو کنه اوس په موږ دلته کې په پیډ هیستوري ته تلی شو او پیمنټ اماونټ لکه دا موږ سره د سری ټوټل اماونټ دی لکه اوس فار ایگزامپل موږ سره پیډ اماونټ چې کوم دی پیډ اماونټ بدل د زوی کوم دی ته پیډ اماونټ ها بدل شو مونږ دی دا اول ته بولی کو پیډ اماونټ او فار ایگزامپل لا پیډ اماونټ نه کدا د 0 نه سیوا وي دا نه دی کې ها دا به زرا کاپی کوم دی خو ها دلته ګورو پیډ اماونټ به وی ٹھیک ده خو پیډ اماونټ په کم کیس کې نه په کم خیر چې پیسې ختم شي د دې ځنه ختم شي خو مونږ کنډیشن یې دواړه لګو ٹھیک ده ګوره اف دلته بولیو کومه ایټ صحیح ده او دا نه ده بیکټ دا مونږ دې کې ښکته ولګو او دا به ختم کو دا دواړه یو بل سره پیر شو دا غي نه بعد به څه کوم کې اف که فار ایگزامپل بس دا item amount greater than 0 ٹھیک ده item amount ورګه خل دا څنګه دی item dot total amount موږ سره equal to یا دا څه کار ز کوم چې دنه وځه -5 په کم ټیک ته چې پاتې لګي چې څونه پیسې پاتې یا -1 به کم ټیک ته او وګورم چې کدا فار ایگزامپل اکسل کې پوینټونه دي نه پوینټونه راوندینګ مونډ کې د پاره ځل کوم که فار ایگزامپل دا موږ سره لیست وي د آیټم ډاټ پیډ اماونټ نه صحیح ده پیډ اماونټ نه دا لیست وي نو دا څه کار وکم که کله موږ سره دا تینی دا کدی فار ایگزامپل موږ سره ګریټر دین وي د دینه نو راشه دا شو کا دروازه مشو کا مطلب پیسې پیډ کول پکار دي لو سم پیسې پاتې شته ٹھیک ده دې کنډیشن دا مقصد شو رسیدګو که فار ایگزامپل یو خدا شو بلل شاته سوکتی اف دا بودستی نو بیا پیسې او مطلب greater than total amount greater than وی دنه مطلب
نه دی پې شوي نو پیډ کا خو فار ایگزامپل دا موږ سره پې اماونټ نه دی پې اماونټ یو کس ته بزنس نه پیسې ځي ته دا اوس پې شو که نه لکه مثال 100 روپۍ دي که نه نن مې شو او زه 100 پې کړم نو اوس پېډ شو که نه نو پېډ راغی نه پیډ کول دی اماونټ دلته پې که اماونټ مطلب دلته به جمع کې نورې دی دا مقصد دا دی کنډیشن خو لیکم نه دی که ودې سره دی که ټوټل اماونټ ګریټر دین وي دا او خیر ما ماینس 1 دی لپاره ولګوم چې که مطلب روپۍ مې په اخوا دي خو پوینټ کې چې مطلب کنډیشن نه فالس کېږي که فار ایگزامپل څونه پیسې د پرچیز دي هغه سیوا وي د هغې نه څونه چې ورکړي دي نو مطلب څه پیسې ورپسې پاتې دي نو راشه پې که هغه اماونټ که فار ایگزامپل اوس موږ سره دې ځای کې دا آیټم دا پیمنټ اماونټ نه دی که فار ایگزامپل دا موږ سره ایکول ټو 0 وي ٹھیک ته نو پیمنټ هسټري شته نو شو کوي څه ته نو زه ورته څه وایم چې که فار ایگزامپل دا کله شو کوه دا چې کله ګریټر دین 0 وي دی نه ٹھیک ده نو دا بټن هله شو کوه زه مقصد باندې پوه شوې نو دا د دغې دپاره شو کوه ښه اوس په دا مونږ سیو کړو او نه بعد زه هماغه ځای پرې ریفریش کوم وینې یو بټن شو څه شو که نه صحیح شو ښه بل دې ځای کې داسې کار مونږ کوو دا ډیټ دی که نه مونږ سره دا به زه کومه ډاټ ټو سټرینګ او دې کې به زه راواخلم ډے منت او ایئر څلور پیرې شي نو څلور پیرې وانه وشتو دوه پیرې به کوو ته که دلته اخلي نه ما دا پیټرن غلط ورکړو چې څه دي نه نه خو وی کیپیټل هم ته بس وی دي مړ ټیک ده صحیح شو دا موږ سره څه شو دا موږ سره شو د دې هیستوري اسیم دل 2019 12 31 12 2019 سے صحیح دی ایڈریس ٹھیک تھا ہاں نو پیپسی سپلائر دی دے کانٹیکٹ نمبر دی دا انوائس نمبر شو اور دا ډیټ دی او دونه پیسې ته موږ په دې ډیټ دونه پیسو سودا موږ غوښتي و موږ زیرو پیډ کړی ریمایندر اوس که موږ پې کوو نو پې وکړو پې باندې به دلته براشه دی چې موږ خپل ترانزیکشن ولګو ٹھیک ده نو انوائس اگینسټ چې دوباره به دې لیست واپس راشي صحیح شو کنه دیسی پرچیز پیمنٹ پینډینګ پرچیز پیمنٹ پینډینګ کوم چې پینډینګ اماونټس دي نو هغه ټول به دې ځای کې موږ څه شو کېږي دې نه بعد موږ پې کوو او دې به دغه شان موږ انوایس وغیره هم جنریټ کوو صحیح ده انشاءالله کمنګ کلاس کې او فردر په دې باندې موږ کار کوو چې موږ پیسې څنګه پې کوو هغې هسټري به څنګه شو کوو صحیح ده او دا به موږ د هیډر هیډ افیس یا د بل برانچ کوم دی به څنګه را پې کوي